انسان باندې دا واجب ده چې په احوالو جسمانیه و په کامیابی خوشحاله نشي چې ته د په جسمي احوالو کې کامیابی راله روپۍ ډېرې سوې واده وس رای پیدا سو موټر پیدا سو ها وسو دا وسو په دې نه خوشحاله کېږي ځکه هلته دا توري چې ویل سوي دي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دا د حصر غوندې پایده کوي دا ذالکه چې یې راوړ اشاره یې واغه ما قبل مذکور ته وکړه یعنې د خوشحالۍ شی ده بیا فلیفرحوا امر یې ویلی د امر دپاره د وجوب ده خوشحالي د آخرت په نیکبختي باندې واجب ده د دنیا په شیانو باید سړی خوشحالي نه وکړي یوه خو دا خبره ده د دنیا په شیانو به خوشحالي نه کوي او د دې څه وجوهات یوه وجه دا ده چې دا په دنیا کې چې سړی په دې روپو په موټرو په ښځو په دغو خوشحاله کېږي دغه د دنیا په وسایلو کې دفع د تکلیف راځي چې روپۍ دې وي نو لوږه نسته تنده نسته چې سرای دې وي احتیاج نسته چې موټر دې وي ستړیا نسته دا ټول د نیستۍ وال شیان دي داسې شیان دي چې په هغه باندې دفع د تکلیف وکېږي دفع معنا عدمی ده یعنی تکلیف نه دا عدمی معنا ده معنا عدمی مستحق د دې نه د سړی په خوشحاله شي عدم نیستي ده په نیستي باندې خوشحاله کېدل پکار نه ده او بله خبره دا ده که چیرې موږ دا فرض کو چې یا دا خو د دنیا کامیابي خو صفات ثبوتیه دي خو چې روپۍ لري ډوډۍ به وخوري مور بسې نو دا خو ثبوتي صفت موټر کې به ولاړ شي وسا بسې دا ثبوتي صفت ده مثلا داسې لیکن دغه صفات که ثبوتي هم سي دي کې بیا هم مکمله کامیابی نسته له څو وجو یوه وجه دا ده چې ضرر په دردو د دا جسماني شیانو دا قوي د ترنفع په لیزتو سره څونه چې په دنیا کې خوند اخلي هغه په دنیا کې چې له خوند سره سره مشکلات وي دا پر ډېر خوږ شی وخورې یو څه خوند خو یې وکړي بیا د نو ماخستان پر غاښ درسئ تال دا مې په لمېټ وخوړه ته ساره دی په ولاړې ګرځېده نو تکلیف یې ډېر شوی تر راحت داسې نو چې څونه شیان د دنیا واخلي اکثرو کې چې ګورې تکلیف تر راحت ډېر زوی پیدا شي د زوی د پیدا کېدلو تر خوشحالي د مرګ غم ډېر واده سړي راوړ د واده تر خوشحالي بیا د دا ښځې د راجوړۍ و د مرګ غم ډېر نو دنیا کې که څونه شیان ګوري په هغو کې مشکلات تر خوند ډېر نو هغه شی چې مشکل تر خوند ډېري خاص خوند نه وي په هغه باندې خوشحالي پکار هم نه ده ولې له خوشحالي سره یې مشکلات پیښېږي او درېیمه دا خبره ده چې دغه جسماني لذتونه چې دي خوندونه دا خالص نه دي دا په انواعو د مکاریهو د تکلیفو باندې ګډ دي یو سړي ډوډۍ وخوړه ماښام ښه ډوډۍ وخوړه میلمه و یو ځای ډېر نږدې دوست و د هغه میلمه و هغه نو ښه تکلیف ورته کړی و ښه ډوډۍ یې برابره کړې وه له ډوډۍ وروسته یې بیا چای راوړي ښې خوږې یې ورسره راوړي هغه یې پسې وخوړې له هغه وروسته هندوانه ورته راوړه هغه یې وخوړ خوند خو یې پر واخیستی لیکن دا پردی کور ماښام چې یې ځای در واچاوه زیاتې د شپې سړي ته طبعا تقاضا پیښېږي ولې خو رطوبات هلانده شیان دي ډېر خوړلي دي بالانو سړی اریان چې اوس نو پر کمه ځې د باندې راوځي کله لسخوندره وشنلي کله په سپي کې وخېږي کله بل مشکل کله دی چې وایي با اوارم ځکه د ترکانشف دی ناپامه پښه ور واخلي پښه یې له بنده وخېږي دا مشکلات دي ورسره د دنیا لذات شته اوس که دغه لذات ماښام وایي د دې په شا کې نورې تقاضاوې نه وایي نو خالص خوند
داسې نو سیوې ګوري ټول، خو بعضې خبرې داسې دي چې د دا ځای د تعبیر نه دي، که نه دي ټول دغه شیان. صحیح شو. څلرمه مسله دا ده چې دهلیزات د دنیا چې دي دا باقي نه دي، لږ وخت چې بیا تېر شي زیاتې ورک شي. صحیح شو. او پنځمه مسله دا ده چې دهلیزات چې دي په حال د حصول کې هم بقا نه لري. ولې دا د خوراک خوند چې پر ډوډۍ خوند اخلي دا پر خپل حال نه پاتې کېږي، بلکې چې هغه دغه سوه لوږه زائله سوه بیا ډوډۍ خوند نه کوي. هغه ډوډۍ د پرته د اوله ګوله دې ډېره په خوند پورته کړه، په دومه کې د غونه خوند نه و، په درېیمه کې د غون اخر یو مخبت ځینې وسو، نو دا پسې بل تاوان ده. شپږم دا ده چې دا د دنیا چې کم شیان دي خوند اخستل په داسې شیانو ده چې هغه خصیص دي، بیکاره دي. صحیح شو. په بیکاره شیانو کې خوند ده. په دنیا کې سړی راولاړ شي، په ماښام یې ډوډۍ پخه کړه، ښه شروه یې برابره کړه، شروه یې پرتو کړه، توده وه، ښه خوند یې کاوه. یو څه درڅخه زیاته سوه، سهار چې د هغې کاسې ته کاتو دی سپین سپین شیان یې کړي، اوبه یې هم تی. او جنت چې د موږو تی لا نه و، جنت پیدا سوی د هغه ډوډۍ چې هلته پخې کې پرتې وي هغه تر اوسه لا پخېږي، بیا به هم پخېږي، خرابېږي نه. نو دا ټولې مسلې چې دلته دا 5-6 نکتې په دغه کې بیان سوې، د دنیا په لذاتو کې د آخرت دا له دې ټولو خبرو څخه پاتې، نو آخرت پر ښه ده. نو له دې وجې فبذلک فلیفرحوا، د آخرت نیکبختي چې په لاس درکوي چې هغه قرآن د هغه پیغمبر ده، په دغه دې خوشحاله شي. ولې هو هغه خیر ده.